لکه داسې استاد چې غلطۍ سره سړی نه سپېړه وباسي نو سړی اول غلطي پاله اسانه نه کي چوکي بیا خپې وباسي اوس بران سپېړه وباسي داسې استاد سره سړی کار نه شي زده کولی عام طور باندې خلک وایي داسې استاد سره خلک کار زده کوي خو دغه استاد سره کار نه زده کېږي چې دا تا ته ډرایوینګ ښیي او ستا نه ایله سټیرنګ نرۍ غونته کوږ شوي نه او ستا نه یې سپېړه وباسلي نو دا خو دې کې خو چل نه زده کېږي دې کې که چا چل زده کو هغه چې استادو سره نه هم په دې نرۍ نرۍ به سټ ګرېږي چې دغه د سپېړه راغله ځکه دې به سپېړه سره عادت شوي نو دې غریب خو بیا یا مثال کے طور پر بل څه ورته تخی څه لیکل وتخی څه سبق وتخی او غلا خوله دا وینا دپاره نه راخولو کړی چې دې نه بس به ټیک راوباسي که غلط و تا دې سپېړه وباسلي نو هغه کمکل دی چې خوله کولاوي هغه وایي دا بند ښه ده وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں دغه وایي شاعر وایي که نه وایي ماشومان خو چې په خړبوز وګرځي نو یې خو نه راغورځي ماشوم راغورځي او ځان له په خړبوز وګرځي نو خو عزم راغورځېدلی نه به نور سره وغورځي وی گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں دا خو چې د اس په خېټه باندې او په ملا سور شي او تور وسري په یو لاس کې او اس په منډه کې او پوند ولور کې اوس به دې درزونه وړي نو چې دې میدان جنگ ته وځي او دې ګاډي ته کښېني او دې کار ته ونغلي نو دې به غلطۍ کوي که نه چې اوس کور ناست دي نو کور په ناسته باندې خو سړی غلطۍ نه کوي چې بړستنې اغوستي او 11 بجې د ځان نه کمبل تو کړي او یو سترګې پکې ښکاري او چې ولر وځي او چې پکې اوس کې او بیا واپس کمبل دننه دي دا سړی غلطۍ نه کوي اوس یو سړی دی هغه په 11 بجې یو سترګه صرف په کمبل کې رابار کړي او دا پکې وموازو کړي چې نور راختلی دی او که نه او بیا ته ورته نور نه یې راختلی هغه وایي زه بیا مقصد دا سړی که ده غلطي وکړه ماله مقدور کړي ځکه دې به څنګه غلطي کوي دې غریب خو چې څه ووایي نو غلطي به وکړي هغه سړی به غلطي کوي چې هغه تا سبق ته لاندې باسه تا کار ته لاندې باسه تاسو نور څه سختۍ ته تا ولې چاټکي ورکړه چې بهي دا بره خېجه ودنه به کله چاټکي لاندې را پرېږدي کله به بره دې پرېږدي د ده دا غلطي ځکه د کار ته ځان اړام نو هغه شاعر هم وایي چې بهي وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے په خړپوسو روان ماشوم به یې سره وغورځېږي ځکه هغه ځان له په خړپوسو دی وی گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں دا خو چې میدان جنگ ته وځي شاه سواران نو د دې نه به غلطۍ هم کېږي او دوی به ټیک هم کوي نو غلطۍ به ولاره یې ونه رانیوي ورته به وی چې بهي خیر دی بله پرې او بیا داسې نه کوئ نبي علیه السلام هم صحابو سره دا معامله وکړه او د لیډر په صفاتو کې یو صفت دا پکار دی چې کم کس لیډري دغې به دا صفت دي و په هره خبره سړی نه ترئ او نه به سړی رټي د انتظام او د اصلاح دپاره دا کولی شي چې رټل تروټل به په هره خبره نه کړي هسې به خپل یو کس ته وایي ده ته ووایه چې ګورې استاد درته غوسه دی خو په خپله بار ډېر موزې نه کوي هلکه درته ووایه چې استاد ته خو پته نشته او بس تا هغه څیز مات کړی خو ځان څه بچه کړه نور استاد ته پته وي یا پلار ته پته وي مشر ته پته وي خو ته به په هره خبره باندې اوس کو استاد او پلار او مشر په هره خبره رانیول شروع کړي نو بیا خو د هغه د سترګې هغه چې کوم باغ هم ختم شي د کشر هره خبره باندې به رانیول نه کوي د کشران بعضې وخت به چې شمپوشي کوي دا د لیډر په حسابو کې دی پلار هم لیډر دی استاد هم لیډر دی مشر هم لیډر دی نو دی په هره خبر رانیول نه کوي په هره خبر رانیول سره د خولې وندر هم ماتېږي او دې سره د سړي هغه رهي صحیح چې کوم ساک دی ختم شي هغه څه لږ غونته دبو شي هم ختم شي نو کله کله به راته ښه پته وي چې کشر غلطي وکړه خو ځان به پشپېلې کړي او که چار ته ومي چې ته خو دا چې د نوې دی دا چې ته ګول شي دې سم سړی دی که دې غلطۍ ملطۍ نه او چې هره خبر ښه دا چې بیا کړ نو بس دې سره خو بیا د کشر هغه چې لږ غونته د کشر او د مشر په منځ کې هغه نرۍ کم پټي هغه پټه مشلېږي